اویس شهید په قتل کیس کې یو نوی خبر مخې ته راغلی دی چې د اویس شهید مرکزي ملزم الیاس هم د جیل نه رها شوی دی، کوم چې د اویس شهید د خپلې خور خاوند و، کوم چې اویس شهید په خپلو لاسونو قتل کړی و او بیا یې د هغې نه بعد انکار کړی و چې نه اویس ما نه دی قتل کړی. دوستانو که چېرې تاسو د دې پوره معلومات باره کې ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړی خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تر دې نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو اویس د ضلع چاڅنې په خلیچین منځني علاقه کې اوسېدو. د اویس شهید پلار بختور شاه ډېر غریب سړی و، هغه به خپله هڅه حلاله مزدوري کوله او خپل بچي به یې پې ساتل. دوستانو چا خپلو بچو ته پرې نه خوستو او خپل بچي یې تېنه ډېر بې دردۍ سره قتل کړل. خو چې کله یې بچي قتل شول اویس په خپل حق کې یعنې د اویس پلار په خپل حق کې اواز اوچت کړو چې زما بچي ته انصاف میلاو شي، خو چا ظالمانو ته انصاف میلاو نه کړو. او بیا د هغې نه بعد څه وخت تېرېدو پوره 40 ورځې بعد د اویس شهید قاتلان ګرفتار شول. چې کله یې قاتلان ګرفتار شول د قاتلانو ګرفتار کولو نه بعد د اویس شهید پلار یو داسې دنده ولګوله، یو داسې اواز یې ولګولو چې زما قاتلانو ته انصاف یعنې زما قاتلان سي میلاو شي. دوستانو چې کله دا حکومت نه یې دا مطالبه وکړله نو حکومت ورته وویلې چې خفه نه شي ستا دا مطالبه نشي پوره کېدی، ځکه چې تا یو داسې مطالبه کړې ده چې یو داسې مطالبه په دې ملک کې اوسه پورې چا نه ده پوره کړې چې دا ستا مطالبه به څوک پوره کړي. خو اویس شهید پلار بیا هم وکړېدو او خپل د بچي لپاره یې اواز اوچت کړو. هغه وویلې چې لومړی زما د لور زندګي تباه شوله، بیا زما د بچي زندګي تباه شوله، درېیمه زما د زوی زندګي تباه شوه، زما د زوی زندګي خو هم تباه ده. ما د خپلې لور د خپل بچي زندګي تباه کړه، ما د خپلې لور د خپل بچي خلچه په خپل سر باندې واخیسته، خو بیا هم زما خلچې ته چا ونه کتل او زما د بچي یعنې زما د بچي قاتلانې رها کړل. دوستانو اوس یو داسې نوی خبر راغلی دی د دې نه مخکې اسد حسین العابدین د جیل نه رها شوي وو، خو اوس الیاس هم د جیل نه رها شو، کوم چې د اویس شهید په قتل کیس کې مرکزي ملزم و. دوستانو دغه چې کله رها شوی دی د اویس شهید د پلار د سترګو نه خوبونه تښتېدلي دي او وایي چې ما سره ډېر زیات ظلم شوی دی. اوسه پورې ما ته دومره ظلم نه شوی، اوسه پورې راسه ډېر زیات ظلم شوی دی. ولې پولیس ته پته نه وه، ولې عدالت ته پته نه وه، ولې جج ته پته نه وه چې دا زما د بچي قاتل دی. زما د بچي لپاره څومره صحافیانو اواز اوچت کړو، د هغه صحافیانو اواز کم خلال و، زما اواز کم خلال و، زما د زړه بلاس کم خلال و، زما د ښځې بلاس کم خلال و چې مونږ په زړه باندې دومره وجلله، مونږ د اویس شهید دپاره دومره اوازونه اوچت کړه او نن زمونږ د اویس بچي ته انصافي کېږي. دوستانو د اویس شهید پلار جیل ته تللی دی خو د اویس شهید قاتل الیاس د جیل نه راخلاص شوی دی او ډېرې ښه خبرې کړي دي. وایي چې زه قاتل نه وم، زه به د جیل نه ولې راخلاصېدم، خو چلې زه قاتل وم زه به نن د جیل نه راخلاصېدم، خو زه قاتل نه یم ځکه د جیل نه راخلاص شوم. ځینې خلک په ما باندې سوځي خو سوځه یې ما ځکه چې زه د جیل نه راخلاص شوی یم. دوستانو دا به زموږ نننۍ ویډیو که زموږ دا ویډیو خوښ شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تر دې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. کوم د دې سره اجازه غواړو په دواګانو کې بیا یاد ساتئ. د لوی الله په امان والسلام.